پدې مسأله باندې ځان پوي کې دا نن سبا ډېره اهم او ضروری مسأله ده چې په انجکشن باندې روزه ماتيږي او کنه ماتيږي. د رګ په انجکشن باندې روزه ماتيږي او کنه ماتيږي. پدې مسأله باندې بعضی مولیان د هر طرف نه ډېر تشدد کوي. نو پدې مسأله باندې ځان پویول پکار دی چې په انجکشن باندې روزه ماتيږي او روزه په نه ماتيږي. نو د دې مسلې نه وړاندې خاول ځان په دې مسله باندې پوي کې چې دا داسې یو اختلافي مسله نه ده چې علماء دیوبند وایي نه ماتيږي په، او علما د اهل سنت او احناف او بریلیان وایي چې روزه په ماتيږي، کله رقصتن وي او کله غیر رقصتن وي. دا څه د اختلاف نه دی، ځکه چې ما په دې باندې خپل ځاني د علماء دیوبند کتابونه وکړه. فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلي چې په انجکشن باندې کله رګ انجکشن وي او کله غیر رګ انجکشن وي نو روزه پسې کېږي نه ماتيږي. په دغه رنګه د دیوبند د اهل دیابینو بل کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل 3 نمبر جلد کې اغم لیکلی یوسف لدیانوی چې په انجکشن باندې کده رګ وي او کده غیر رګ وي نو روزه په صدا روزه په نه ماتيږي. دغه رنګه دا علماء دیوبند لیکلی دي چې په انجکشن باندې کده رګ وي او کده غیر رګ وي خو روزه په نه ماتيږي. یو جانب دغه شو. د علماء دیوبند په خپل کور کې بل جانب اغي لیکلی دي ک انجکشن د رګ وي او ک انجکشن د غیر رګ وي نو په دوانو انجکشنو باندې روزه ماتيږي. هغه اهل دیابنوي روزه په نه ماتيږي. اوس دی خو نور دیابنه دي کتابونه په مستقل لیکلي چې روزه په څه کېږي ماتيږي. یو دا غینا د حضرت مولانا زکریا صاحب د فضائل اعمال والا خلیفہ دے مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب هغه مستقل کتاب په دې مسأله باندې لیکلی چې په انجکشن باندې روزه ماتيږي. فتاوا دارالعلوم دیوبند وی نه ماتيږي. سید مختار الدین شاہ صاحب سے وی ماتيږي. هغه دیوبند دي دام دیوبند دي. آپ کے مسائل اور ان کا حل د یوسف لدیانوی صاحب هغه وی په انجکشن باندې کده رګ وي او کده غیر رګ روزه په نه ماتيږي. دی بل طرف ته د حقانی فاضل دی سید راشد اقبال حقانی هغه په مستقل کتاب دادی لیکلی چې روزه په څه کېږي ماتيږي. هغه طرف ته بعض د یابینه وی روزه په نه ماتيږي. دې طرف ته خپل درمیان کې د دین دا مسله څه ده اختلافي ده. دیم وایي چې روزه په څه کې ده وای ماتيږي. بعض علماء وای وای چې څه ده نه په ماتيږي. یو صورت. دویم طرف ته زمونږ د اهل سنت او احناف او بریلیانو درمیان کې دا مسأله څه ده اختلافي ده. استاد محترم شیخ المشایخ پیر محمد چشتی چترالی نور الله مرکزه شریف مستقل کتاب لیکلی چې انجکشن باندې پستن باندې روزه ماتيږي. دی بل جانب ته فتاوا بریلی شریف وی په انجکشن باندې کده رګ دو کده غیر رګ د روزه په نه ماتيږي. استاد محترم پیر محمد چشتی چترالی نور الله مرکزه شریف فرمای چې په انجکشن باندې کده رګ وی او کده غیر رګ وی نو روزه په څه کېږي ماتيږي. دی بل فتاوا فیض الرسول د جلال الدین امجدی علیہ رحمت دی فرمائی چې روزه په نه ماتيږي. او پیر محمد چشتی چترالی نور الله مرکزه شریف سوی روزه په ماتيږي. نو زمونږه اهل سنت بعض علما وایي چې په انجکشن باندې روزه ماتيږي. بعض علماء کرام وایي زمونږه اهل سنت چې روزه په نه ماتيږي. هغه جانب کې د علماء دیوبند بعض علماء کتابونه لیکلي چې روزه په ماتيږي.
بعض علماء دیوبند وی چې روزه په نه ماتیږي. داغي په مسلک کې داغي په کور کې دا مسله اختلافي ده. زمونږ د علماء درمیان کې دا مسله څه ده؟ اختلافي ده. مسله کې احتیاط اوس ده، مسله کې څه ده؟ احتیاط ده. په دې باندې ځان په یول پکار دي، داسې نه دی ویل پکار چې بس روزه په ماته ده، داسې نه دی ویل پکار چې روزه په بالکل نه ماتیږي. احتیاط په دې کې ده که چای په ماتې دو باندې رسالې لیکلي هغه هم دا احتیاط لیکلي، چې څوک کوئی انجکشن باندې روزه نه ماتیږي هغه هم دا احتیاط لیکلي. احتیاط څه دی؟ چې یو کس بیمار دی، اویس استاذ چې یو کس بیمار دی، نو چې بیمار دی او دکې د روزې د نیولو طاقت نشته، نو روزه بیا څه نیوله؟ انجکشن چې خلک کوي خو دې ډېر زیات بیمار شي که نه، نو چې دی بیمار شي او د طاقت او قوت ختم شي، نو دا خپل صحت د پاره انجکشن لګي. نو چې دی دومره بیمار دی او انجکشن لګي، نو روزه ولې نیوله؟ خو که روزه ونیوله او بیا د روزې په درمیان کې د طبیعت خراب شو، انجکشن یې ولګولو، اوس مسله راغه بعضې علما وایي ماتیږي، بعضې علما وایي نه ماتیږي. د علماء دیوبند جماعت والا دنم دا مسله بعضې وایي ماتیږي، بعضې وایي نه ماتیږي. علماء بریل علما هم بعضې وایي ماتیږي او بعضې وایي نه ماتیږي. اوس احتیاط دا دی رضوان استاد چې په کومه ورځ چا انجکشن ولګولو، ضرورت ډېر زیات پیښ شو، انجکشن یې ولګولو، نو اویس استاد اوس په دغه ورځ باندې به داسې وکړي چې د کوم وخت نه انجکشن ولګولو، احتیاط دا دی چې د انجکشن نه پس به خوراک او سکاک نه څه کوي؟ پرهیز وکړي، اجتناب به د خوراک سکاک نه وکړي. چې کله دغه روزه تیره شوه غیر رمضان شو، د رمضان المبارک میاشت تیره شوه غیر رمضان شو، احتیاطي به اوس دغه روزې څه وکړي؟ قضا به راوړي. احتیاطي به څه وکړي؟ په کومه روزه کې چې د انجکشن لګولې احتیاطي به دغه روزې څه راوړي؟ قضا به راوړي. اوس وګوره چا چې فتوا ورکړې چې روزه پې نه ماتیږي، د هغې په فتوا باندې هم عمل راغو که نه، انجکشن ولګېدو بس د خوراک ساک نه کولو، روزې ونیوله. چا چې وی روزه پې ماتیږي، احتیاط طور باندې به ته بیا په غیر رمضان کې د دې روزې څه وکړې؟ قضا راوړې. نو د دې په فتوا، د دې په قول، د دې د رای مطابق به هم عمل راشي چې څوک وایي روزه پې نه ماتیږي، بس په هغه ورځ باندې خو داسې هم خوراک سکاک نه دی کړی، خو په دې شرط چې انجکشن یې ولګولو، د خوراک او سکاک نه به څه کوي؟ پرهیز او اجتناب به په دغه ورځ باندې د خوراک سکاک نه کوي. نو دا د انجکشن مسله ده او په دې باندې ما سره بیا خپل ځاني د هر طرف نه ما سره په ډېرې حوالې زمونږه معتمد شخصیات دي چې هغې پې فتوی لیکلي دي چې انجکشن باندې روزه نه ماتیږي. خو داسې لوی علما زمونږ دي چې هغې ماتیږي پې. دغه رنګه د علماء دیوبند درمیان کې هم دا مسله څه ده؟ اختلافي ده. د دې ما سره ډېر کتابونه دي. احتیاط په دې کې دا دی چې په کومه ورځ د انجکشن ته ډېر ضرورت پیښ شو، انجکشن دې ولګولو، باقي ورځ به څه کې؟ خوراک سکاک نه به اجتناب کې، خوراک سکاک به نه کې. نو چې څوک کوئی روزه پې نه ماتیږي، د دې په فتوا باندې عمل راغو. اوس چې څوک کوئی روزه ماتیږي، نو احتیاط دا دی. څه دی؟ احتیاط دا دی، په دې باندې ځان پوه کې چې غیر رمضان کې به د دې روزې احتیاطاً قضا راوړي. نو د هغې په فتو، د هغې د رای باندې عمل راغو، د دې په فتو په رای او په نظریه باندې څه شو؟ عمل راغو. نو دا د انجکشن باره کې هغه احتیاط طور باندې چې کوم مسئله کتابونو آخر کې هر چا لیکلې ده، نو هغې هم دغه شانتې بیان کړې ده. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ته د رمضان المبارک دغه ښکلې ورځې شپې ډېر په خیر او عافیت او ذکر اذکار د رب ذوالجلال په یاد باندې تېرې کړي، او رب ذوالجلال دې دا روزې خپل عظیم بارګاه کې په ډېر څه باندې قبول او منظور